د اسلامی شریعت د احکامو مختلف درجې دي او د دې زده کول انسان لپاره ډیر ضروری دي، اهم دي، لازمی دي. ځکه د دې زده کولو نه بغیر زمون د صحت او زمون د فساد پته انسان ته نه لګي چې آیا زما د منځ د صحت د لپاره کم شرایط دي او زما د منځ په کوم چیزونو باندې فاسدېږي، نو چې د دې تمیز انسان نشي کولی، نو دته به د دغه منځ خوند نه ورکوي او دی به په دې باندې چې کوم دی د عبور حاصل وي، خامخه به دی دا زده کوي. نو په دې اعتبار سره د شریعت اته احکام دي، ځکه چې هر قول او فعل یا خو به جایز وي، هر قول او فعل یا به جایز وي یا به ناجایز وي. پس که جایز وي نو هغه به د دې پنځو قسمونو نه خالی نه وي. یو عمل کوي ته یو جایز عمل کوي، نو هغه به په دې پنځو قسمونو کې خامخا د یو قسم نه وي. هغه پنځه قسمونه دا دي: نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب او نمبر 5 مباح. او کم چې ناجایز صورتونه دي، ناجایز قسمونه دي، هغه درې دي: حرام، نمبر 2 مکروه او نمبر 3 مفسد. اوس د هر یو تعریف کې درته او د هر یو حکم بیانوي. نو فرض هغه دی، فرض هغه ته وایي چې په داسې قطعي دلیل سره ثابت وي چې په هغه کې هیڅ شبهه نه وي. فرض هغه ته وایي چې په داسې قطعي دلیل سره ثابت وي چې په هغه کې هیڅ شبهه نه وي. او حکم یې دا دی چې کله فرض پاتې شي نو مونځ نه کېږي. حکم یې دا دی چې کله فرض پاتې شي نو بیا مونځ نه کېږي، بیا به مونځ دوباره کوي، ځکه فرض په سجده سهوي سره نه پوره کېږي. دویم واجب دی. واجب هغه دی چې داسې دلیل سره ثابت وي چې د هغې ثبوت خو قطعي وي، لیکن د دې مراد قطعي نه وي. ثبوت قطعي وي خو مراد قطعي نه وي. او د واجب پرېښودو سره سجده سهو لازمیږي. سړی نه چې کله واجب پاتې شي، پرونی کلیپ کې موږ دا خبره کړې وه چې په واجب سره چې کم دی، واجب پاتې کېدو سره هغه سجده سهو لازمیږي، او واجب چې کله پاتې شي انسان نه، نو هغه په سجده سهوي سره د هغې پورووالی کېږي. نو چې کله واجب پاتې شي نو حکم یې دا دی چې د هغې پوروالی په سجده سهو سره کېږي، سجده سهو پکای. او دریم سنت دی. سنت هغه دی چې هغې لره رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه اختیار کړی وي، خو کله یو ځل دوه پریښې هم وي، کله یو ځل دوه پریښې هم وي. نو د سنت حکم دا دی چې د دې په ادا کولو سره ثواب وي او د دې په پریښودو سره انسان ګناهګاریږي. د سنت حکم دا دی چې د دې په ادا کولو سره، د دې په کولو سره هغه ته انسان ته ثواب ملاویږي او د دې په پریښودو سره انسان څه کېږي؟ ګناهګاریږي. خو مونځ ورسره کېږي. ګورئ، سنت پاتې شي، مانځه کې کوم سنت وي هغه پاتې شي، مونځ ورسره کېږي او سجده سهو نه لازمیږي. نو په هر حال د دې د سنتو عمل چې کوم دی په دې باندې ثواب میلاویږي. او څلورم نمبر مستحب دی. مستحب هغه دی چې دغه عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کړی وي او کله پرېښودی وي. نبی علیه الصلاة والسلام کله دا عمل کړی وي او کله پرېښودی وي، خو د دین نیکانو خلکو چې کوم دی دې ته ډېره توجه ورکړې وي او دا چې کوم دی هغې کوي. نو حکم یې دا دی د مستحبو چې د مستحب په کولو سره د عمل ثواب زیاتیږي. کم عمل دی وکړو هغه مستحب وي، مستحب عمل دی وکړو هغې سره ثواب زیاتیږي، خو په پرېښودو سره انسان نه ګناهګاریږي. یعنی انسان نه ګناهګاریږي په پرېښودو سره. که ویې کړه ثواب ورته میلاویږي، او که پرېښوده نو ګناهګاریږي نه. او پنځم نمبر هغه مباح دی. مباح هغه دی چې د دې په کولو او پرېښودو کې هیڅ ثواب او عذاب نشته. که ودې کو هم ثواب نه میلاویږي او که پرېښودلې هم عذاب پکې نشته دی. دا د مباح حکم دی. او حرام هغه دی چې د دې ممانعت په دلیل قطعي سره ثابت وي، او د دې حکم دا دی چې د حرامو پرېښودو کې ثواب دی او د دې په کولو کې عذاب دی.
حرام هغه دی چې د دې ممانعت منواله په دلیل قطعی سره ثابت وي. حکم یې دا دی چې د حرامو پرېښودل دا به انسان باندې لازم دي او په دې باندې انسان ته ثواب میلاویږي چې حرام یې پرېښوده، او د دې په کولو سره انسان ګناهګاریږي او انسان ته په عذاب میلاویږي. او د دې حلال او یعنی دا د دې کم چیزونه چې حرام دي، کم چیزونه چې حرام دي د دې حلال ګڼل، یعنی د دې حلال ګڼل جایز ګڼل دا بیا کفر دی. کم چیز الله تعالی باندې حرام کړی دی او تاغه ته حلال وي، حلال دی او ګڼل جایز دی او ګڼل بیا کفر دی. او بل قسم دی مکروه. مکروه هغه دی چې د دې ممانعت په دلیل ظنی سره ثابت دی، او بیا دا مکروه چې کوم دی په دوه قسمه دي. نو مکروه هغه دی چې د دې ممانعت منواله په دلیل ظنی سره راغلی وي، دلیل ظنی سره ثابت وي. بیا مکروه په دوه قسمه دي، یو مکروه تحریمی دی، یو مکروه تنزیهی دی. مکروه تحریمی هغه دی چې حرام ته نږدې وي، مکروه تحریمی هغه دی چې حرام ته نږدې وي او حکم یې دا دی چې د دې پرېښودو کې ثواب دی او د دې په کولو کې عذاب دی. او دویم قسم دی مکروه تنزیهی. مکروه تنزیهی هغه دی چې د دې د کولو نه د دې پرېښودل بهتر دی. مکروه تنزیهی هغه دی چې د دې د کولو نه پرېښودل بهتر دی، یعنی مې کوه کو دې نه کو پرېښودل دی نو پرېښودل بهتر دی نه وکای. مکروه تحریمی دی، یو مکروه تحریمی دی، دا مکروه تنزیهی دی. نو مکروه تحریمی نه خو ځان ساتي، اخو حرام دی، هغه نه خو ځان ساتي، کولو کې عذاب دی، نه کولو کې ثواب دی، پرېښودو کې ثواب دی. او